ما به دا کنځلو بدل کې ورته جزاک الله. یو میاشت لګیاو، ما د هغې جواب نه ورکړو. یو 2 میاشتې به کېږي چې راغی او دومره ګیره یې پرېښې ده، لاس یې راکو، زما لاس یې ښکل کو، کېناستو. ما تل چې مولانا صاحب معافي غواړم. مال ولې؟ ویل زه هغه دراني یم چې تا ته به مې په ټلیفون کنځلې کولې. نو ورته داسې وکتم، مال دا ولې دې کولې؟ ویل زما ښځه خدای تباه کا، ښځه مې بربنډه ګرځېده به، هغې چېرته ستا کیسټ اورېدلی و چې بربنډو ښځو پسې بد ویلي دي، نو د هغې زه ورغلاو کړی وم او تا ته به مې په ټلیفون کنځلې کولې. او تا چې کوم جوابونه ما ته جزاک الله ویلي دي، نو مولانا صاحب زه ریوان ته لاړم او ډېر مې خدای ته وجړل. او اوس په تبلیغ کې موزه د بشیر آباد یم. تاسو خیال راغی کنزل در څوک کی؟ سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ما ورته وی چې زه په دې ټکي مې عمل کړی کہ سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں. په طائف کې پیغمبر دعوت ورکوي، د تبلیغ د دین دعوت ورکوي، او د طائف خلکو ماشومان ورپسې کړه، ویلو اولې یې پکانو دا لیونی دی، پکانو داسې وویشتو چې پاڼې مبارکې د وینو ډکې شو. جبرائیل راغی چې الله وایي چې دا طائف پې واړم په بله چې ټول ختم شي. د لاس اوچت کو، یا الله د طائف خلکو په ما د کاڼو باران وکړو، یا الله ته پې د رحمت باران وکړي. اندازه کوئ. او دا خصلتونه چې مونږ کې نه پیدا، قسم په خدای که مونږ انسانان هم یو. رحمان بابا شعر دی چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم، که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم، په معنا کې د چارپایو په حساب یم. یو ځای کې وایي چې لیونی شوم نن مې یار لیدلی نه دی، لیونی شوم نن مې یار لیدلی نه دی، ما د درس جهان سردار لیدلی نه دی. ساقی نشته چې یو جام د میو راکي، ساقی نشته چې یو جام د میو راکي، بے ساقی میں جام تیار لیدلی نه دی. زر خرسیږي د نسب پختنه نشتا، زر خرسیږي د نسب پختنه نشتا، په جرګه کې مې نیستګار لیدلی نه دی. چې پیسه ور سره نوي خود غریب دی، چې پیسه ور سره نوي خود غریب دی، ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی. غریب سړی که د کروڑ روپو خبره وکړي، دا مالدار ورته وایي کینه مړه د خپل حیثیت ته دې وګوره. نو د ډمې زویه ته دې د حیثیت کم ځای نه راغی. تا او زه یو ځای د آدم علیه السلام اولاد نه یو؟ دا ټول بني آدم اولاد آدم دی که نه دی؟ نو ته زما ورور ته په پیسو باندې دومره شوې چې ته ماته د حیثیت ته دې وګوره. خان سره ته خبرې کوې. نو زر خرسیږي د نسب پختنه نشته، په جرګه کې مې نیستګار لیدلی نه دی. چې پیسه ور سره نه وي خود غریب دی، ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی. زه رحمان د محمد د در خاک روب یم، زه رحمان د محمد د در خاک روب یم، ما یو بل داسې دربار لیدلی نه دی.
په خدای قسم چې یو د رحمان بابا دیوان چې دی اوس بله خبره تاسو ته وکړه. بل کال ہوم سیکرټري ما ته ټلیفون وکړو چې یو دوه امریکن دي تا سره ملاویږي، دوه امریکنیان دي تا سره ملاویږي. نو زه غبراو غوندې شوم چې امریکنیانو ما سره څه کار دی بیخي وځه، خدای دې امریکا هلاکه کړي. نو مالبا سره څه کار دی؟ ویل رحمان بابا باندې ریسرچ کوي. مال راویلېږه خو ترجمان ور سره راولېږه. نو زه خو په پښتو د انګریزي نه پوهېږم. ویل پښتو ورځي مال ښه راویلېږه. د ہوم سیکرټري په موټر کې راله چې ګورم دا زما عمره ګیري دي، سپینې ټوپۍ په سر دي، دا زمونږ غوندې جامې اغوستې دي او څادرې په اوږه اچولې دی. کېناست مال دا پښتو. ویل مونږه امریکن انټیلیجنس ډایرکټران یو. 12 کاله وشو چې مونږ په رحمان بابا باندې ریسرچ کوو. امریکن گورنمنٹ مونږ فری کړي یو دې دپاره. نو مالداګیري او دا جامې ویل دې ریسرچ دپاره مونږ 3 کاله په کابل کې تیر کړي دي. نو کابل کې ویل هغه د طالبانو حکومت ته بیګیري سړی پرېږدي نه. د طالبانو داسې حکومت یا الله بیا یې راول، یا الله د خپل حبیب په خاطر خدای د طالبانو عزت بیا بحال کړي. خدای امریکا سره د دوستانو تباہ و برباد کړي او خدای دا غرور مات کړي، خدای دا غرور مات کړي. نو امریکنیان یې بیګیري نه پرېښود. نن په کړک ځای دی که څه شی دی، ښځې بیا راووتې او شکر یې وویستو چې وایي د حیات آباد نه ټول ټلویزیونونه او ویسیارونه ختم شو، بیا کابل ته لاړه. نو ما ورته ویلي چې ما سره هم څه کار دی؟ ویل موږ په امریکا کې دا اورېدلي وو چې دا رحمان بابا ده ته ډېر پوهېږي پې دی، نو تا نه څه معلومات کول غواړو. او شروع شو. 10 بجې راغلي وو، 12:30 بجو پورې 2.5 ګنټې ناست. اخر کې کاوه ما وایي اوس کله یو دومره ټیپ ریکارډر وویستو، ما ته وی چې موږ دا اورېدلي دي چې تا په سپیچ کې आवाज ډېر ښه دی، نو موږ ته یو 3 قصیدې ټیپ کړه. موږ امریکې له ځان سره وړو، مال دې خوا کړه. یو مې ورته دا وویله چې ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. عقوبت به د یو خڼ د سینې وځي، عقوبت به د یو خڼ د سینې وځي، ته چې تل په هر یو خاخ باندې ثمر خورې. که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه، نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړې. تو نالت دې هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته گذر کړې. بدخواها او ته څوک نیک نصیحت نه کا، رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړې. نو وایي چې واه ګډ یو بله چې بلبلې پکې نه وي بوستان سکړما، بې میوې به سروې قد خرامان سکړما. چې علاج مې د مرض کولی نشي، افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما. نن سبا به خالی منګولې درومو، که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان سکړما. د ګناه دریاب لا وکم لویه خدایه، زه رحمان به د معاشر په میدان سکړما. زما عزیزانو یو کتاب یې راکو ماله،
اسماعیلا کتاب شته کتاب را کوماله امریکا کې چاپ کړی دی په یو سایډ باندې د رحمان بابا اشعار دي او په بل سایډ باندې انګریزي کې شاعر پیدا کړی دی دغه ترجمه یې کړی دی هغه کتاب چې وګورئ پاکستان داغه سے چاپ تصور نشي کولی کم رنگ کې چاغي چاپ کړی نن په دې ملک پښتانه د امینګه پښتانه کابل کې پښتانه خراب شو کابل کې پښتانه خراب شو یاره خو چې دا پښتانه ټکي وورم کنه دی خلیله کوتا کونی سمجه دا ټول غاښونه په مات کړ پښتانه پښتون سي که پښتون وې نن به د رحمان بابا په یو لفظ سر قربانوله و به کنه یو لفظ تاسو خیال راغی نن د رحمان بابا کتاب پښتنو دمانو لپاره میراث کې ورکړی دی څومره دمان چې ګوري د رحمان بابا شعرونه ګوري د سړي زوی چې ګوري د رحمان بابا شعر بونه دا ځان ته زه ویل ولل رحمان بابا غزلی رحمان بابا د دې دولتمندو خبرې چې تاسو اورئ یاره خصه کې چې دا د طالبانو غوندې نظام لاس کې راشي کنه نو به ګورئ چې په دې پېښور کې څومره په دې سړکو مړي پراته بچیاري او راځي دا پوښتنه به ترې نه کوم چې د سړي زوی او که د سپي زوی خو تړاک دا زمونږ وطن دی او دا زمونږ ملک دی زما عزیزان اوس وګورئ تاسو پښتانه او قبایل پښتانه په صدر کې چې پول نه کوشي دا مخامخ څه شی جوړیږي دې څه نامه ده ډینز پلازا په دې ډینز پلازا باندې اوس ورشي چې یو قسم پلک یعنی دا د ښځو یو نوی حرام توب او نوی عیاشی خانه به جوړه شي حیات آباد د ښځو شفی مارکیټ د ښځو آرمی سټیډیم د ښځو کوچی بازار د ښځو یو رامداس پاتې مونږ پکې اوسېدو خدای چې تیراوتی یو د ورشه رامداس په خوله کې سپی ولاړي سړی دننه نه پرېږدي ټولې ښځې پکې بس کومه چې ګورې که نه زه خو هلته ناست یم دغه به کوي که سړي سم هم کوي ښځې خرابې دي د دې علاج ګران دی تاسو پوه شئ مسله خود څه ده چې بلا ضرورته به ښځه د کور نه بار نه بلا ضرورت په کور کې به هم په زوره نه ګرځي چې د دروازې نه خوا پردی سړی د پڼو اواز به نه وي پخوا به ګیرخریلو ښځې په موټر سایکل سورې کړي وي اوس یې دومره ګیرئ په ډګډګي سوره کړي ښځې داسې وکړي ما ورته وښیي چې ستاسو دشمن دا دی دومره ګیرئ وایي دا اوس ګیرې دي دې نه خو ډیلې ښې دي دې نه خو پیمانه د سپي لکۍ ښه ده چا پسې چې بربنډه ښځه په موټر سایکل ناستې هغه ګیره ده که د سپي لکۍ ده ګیره نو د دې وجې نه عزیزانو وخت وپېژنئ دغه لنډی غوندې وخت دی وایي غافله پاسه که سودا کړې نن دې وار دی ما خو سودا وکړه د بیلتون په دوکان خبر نه وم چې د بیلتون د ټګۍ کار ډېر لږ وخت دی تاسو راغلي دنیا ته صرف دې ته یی چې کار وکئ غنم چې سړی کري نو په دې امید چې دا به شپږ میاشتې پس زه بیا کټ کوم او د دې روټۍ به خورم ټیک ده مسلمان دنیا ته راغلی دې دپاره دی چې آخرت دپاره به کر کوي
او د مسلمان هر ادا چې دا هغه به دین وي، هر ادا به قرآن وي. زما عزیزانو ټولو ته وایم چې یو خو د دې مالی خلکو ته وایم چې الله دې تاسو ټول خوشحال لري. ما 20 کاله په تاسو کې ډېر ښه تېر کړم. قاسم زما زوی دی، ډېر ښه علم خدای ورکړی دی. ټوله ماله پې راغونډه شئ او د دې مرۍ نه یې ونیسئ او ماسخوتن پې دلته درس د قرآن شروع کوي یا ماښام. ټیک شو چې مونږ ته به ماښام مانځه نه وروستو د قرآن کریم 2 آیاته ترجمه کوي او چې وخت درته بیا ملاویږي د جمعې شپې ته ځئ. زه وایم قیامت زمونږ په دې سر ولاړ دی، نږدې دی، خو د تبلیغ والا لږ رستو کړی دی. ځکه چې الله ویلو والا یي نو قیامت به نه برپا کېږي. او دوی که په ریون کې دي او که په امریکا کې د تبلیغ اجتماع چې کېږي دا څه د ټوکو خبره خو نه ده، یا په لندن کې چې کېږي دا څه د ټوکو خبره خو نه ده. عزیزانو اخري خبره واورئ. د تبلیغي جماعت مشر چې و مولانا الیاس رحمت الله علیه، ما هغه سړی لیدلی چې چا د مولانا الیاس رحمت الله علیه سره په دلی کې په یو کمره کې شپې کړي دي. د هغه نامه وه مولانا عبدالمعبود صاحب. هغه په 163 سال عمر کې وفات شوی دی. ما ته پوښتنه وکړه دا حاجي صاحب را سره و که نه وي؟ پوښتنه مې ترې وکړه چې دا مولانا الیاس صاحب څنګه سړی و؟ ویلې بچیا دا هغه خبرې مونږ ټیپ کړي دي، هغه قاسم سره شته. مولانا الیاس رحمت الله علیه څنګه سړی و؟ ما ته ویل بچیا بیمار یم، ډېرې خبرې نشم کولی، خو د تقوا دا عالمو د مولانا الیاس صاحب چې طالب په مسواک په دې پوزه داسې والی طالب. نو هغه طالب اوس مسواک باندې داسې کول سړی خو مړ کېږي نه. مولانا الیاس صاحب د شپې د طالب کوټې ته ورغی او ته معافي وغوښته کہ بیٹا مجھے معاف کریں، میں نے آپ کو مسواک سے مارا ہے. نو طالب ورته جی حضرت یہ تو کچھ بات نہیں تھی، آپ نے شفقت سے کیا ہے. ویل په دین تسلی ونشوه، سهار زه ولا په جرګه بوتلم. مولانا الیاس صاحب را پسې راغی چې ته ما سره په جرګه دې طالب ته لاړ شه. چې طالب کمرې ته ورلو، طالب ورته په جړا شو چې حضرت یہ تو کچھ بات نہیں تھی، آپ مجھے تباہ کر رہے ہیں. ویل نہیں بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے کہیں اس کا مواخذہ نہ ہو جائے. دا تقوا وا. ما ته وی چې نور قیاسونه پې تکوه. بیا والا زوی خدای څنګه ور کړو مولانا یوسف صاحب په 67 کې په دې عیدګاه روډ باندې عیدګاه جمعات کې جلسه وا، اجتماع وا. نو مونږ هم د شپې ورلو. چې ورلو نو تقریر کولو، یو ټکی اوس هم 67 نه زما په دېړې لیکلی دی چې میرے بھائیو दुनिया की महबूबात का हुस्न बनौटी होता है. ओठें रंग से लाल किए होती हैं, चेहरे पे पाउडर लगाया होता है, बनौटी